چې پلار ته دونه پته چې قرآن کې زما دپاره څه احکامات راغلي دي، چې زوی ته دونه پته چې زما دپاره څه احکامات راغلي دي، قرآن زما په باره کې ما ته کومه حد ښولی دی، آیا زه د حدودو نه تجاوز کوونکی خو نه یم؟ زه د پلار په حقوقو کې خو حد نه تجاوز نه کوم، کوتاهي خو رانه پکې نه راشوې. زما ګاونډي سره سلوک څنګه دی؟ قرآن او حدیثو د ګاونډي په باره کې څونه تاکید را لېږلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګاونډي په باره کې د رسول الله مبارک فرمان څه دی؟ ارشادات نبوي څه دي؟ یو دی کې رسول الله مبارک فرمایي والله لا یؤمنو، والله د لفظ قسم نم زیات سخت کړي، د قسم نه هم زیات سخت کړي چې رسول الله مبارک دومره سخت قسم خوړلی دی او سی ویلي لا نه انکار یې کړی دی، نفي د ایمان والو نه چې دا ایمان والا نه دي، بیا وایي دا ایمان والا نه دي، بیا وایي دا ایمان والا نه دي. صحابه تپوس کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا په باره کې دا دونه سخته زور نه راله؟ رسول الله مبارک فرمایل هغه مسلمان مؤمن نشي کېدی چې د چا نه ګاونډي تنګ دی، د چا د ژبې د شر نه تنګ دی او د چا د لاسه د شر نه تنګ دی. او دام په تنګولو کې دي چې ګاونډي دې نه هرې او ته په مړی، په ورځ د قیامت به د دې نه هرو لاس د دې مړو په ګریوان کې پراتی، ربه دا خو زما ګاونډو، دا خو زما ګاونډي و، دیوال په دیوالو، ربه د دونه سر نه دې راښکاره کړي چې زما پوښتنې کړې وي. او الله جل شانه به هم د دې بندګانو نه په ورځ د قیامت داسې تپوس په هم الله کوي، ای زما بندګانو، یو بنده به رامخې ته شي، الله به تپوس کوي بنده زه خو په یو وخت کې وږې وم، دا ماله ګوره ډوډۍ نه ده راکړې. یا الله ته خو د دې ټولو خبرو نه پاکې، ته خو مبرا یې، په تا خو دا کیفیت راتلی نه شي، ته خو سبحان الله، ته خو هر څیز نه پاکې، دا خو انسان سره تړلی دي. نه زما بنده بېشکه زما ته ضرورت نشته، خو زما ستا په ګاونډ کې یو ګاونډي و چې هغه نهرو، ستا رور و نهرو، ستا خور و نهره وه، ستا په ګاونډ کې یو بنده زما نه هره شپه تېروله، نو که تا هغه له ډوډۍ ورکړې وې نو زه به یې ورسره هلته مونتې ومه، زه به یې ورسره هلته مونتې ومه، زه به هلته ومه. بنده زه خو تږي وم، تا ماله اوبه نه دي راکړې، یا الله ته د دې نه پاکې، زما یو بنده تږي و، تا په یو ګوټ اوبه نه دي څښولې، تا یو ګیلاس اوبه نه دي ورکړې، تا هغه د تندې د ختمولو فکر سوچ، مونږ خو لا سوچ هم نه دی کړی چې د چا غم هم په سر دی، مونږ خو په ځان پوهېږو او په شتو بچو پوهېږو او په ښځه پوهېږو، په خدای کې نو که په دې بوډا او بوډۍ بیا مونږ پوهېږو چې بوډا رانه به څه غواړي او بوډۍ به